رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک ورځ باندې مبارک ساعت کې د یو مبارک عبادت لپاره حاضری نصیب شوې ده. الله کریم د موږ ستاسو د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمایي. تیرے جمعے په خطاب کې د سود په حواله سره بالخصوص خبره اترې شوې د قرآن کریم د آیاتونو د حدیث مبارکو پرانا کې. نن په دې جمعه باندې دغه موضوع په دغه لړۍ کې د یو بل خبرې وضاحت طرف ته د خپلو خیالاتو اظهار عرض کولو کوشش کوم. الله کریم خالق کائنات د قرآن کریم اور د حدیث مبارکو په تعلیماتو باندې عمل کولو توفیق زموږ نصیب فرمایي. حاضرینو، زموږ داسې یو معاشره کې د بعضې څیزونو داسې ټرینډ غوندې جوړ شوی وي او هغه په دې معنا چې معاشره کې چې کم یو ښه څیز دی او هغې ته معاشره کې ډېر درانه کتلی کېږي، نو اگر چې هغه د فرض په درجه کې نه وي، د واجب په درجه کې نه وي، د سنت مؤکد په درجه کې نه وي، خو یو ښه کار دی، خو لیکن د خلکو هغه رجحان او توجه هغې طرف ته دومره زیاته وي لکه څنګه د یو فرضي عبادت ته توجه کول پکار وي. اصل کې هسې مثال عرض کول غواړم، بیا خپل موضوع طرف ته راځم. لکه مثال طور پر رمضان کریم کې تراویح، اوس تراویح دا د حضور مبارک او د اصحابه کرامو سنت بشک دی، خو تراویح په دومره زیاتې پابندۍ باندې او ډېر په اهتمام باندې او ډېر په یو ترتیب باندې د ادایګۍ کوشش کیږي چې داسې ادایګي غیر د رمضان نه فرضو ته هم نه میلاو، چې کومه درجه د فرضو ده بغیر د رمضان نه هغې فرضو ته دومره درجه نه وي میلاو. یو زه دا ووایم چې مونځ په جمع باندې سنت مؤکد دی، واجبو ته قریب دی، او تراویح چې د دغې جمع د سنتوالي نه لاندې دي مرتبه کې، خو لیکن د تراویح څومره اهتمام وي، او بیا په عامو ورځو شپو کې د جمع چې کوم اهتمام پکار د هغې طرف ته هغسې دیان زمونږه نه وي. دا یو تصور جوړ شي ښه خبره ده، همدغه شان دې مونږ د دې په ضد باندې واخلو. بعضې خرابیانې یا بعضې ګناهونه په خپل ځای باندې یو ګناه وي او تصور هم د ګناه کول پکار دی او عقیده هم په ګناه باندې د عقیدې ګناه ساتل لازم وي، خو بعضې ګناهونه مونږ ډېر په شد او مد باندې اخلو، او بعضې داسې ډېر ګناهونه وي چې هغې طرف ته مونږ د کبیره ګناه خو پرېږده چې هغې ته د مکروه په نسبت باندې مونږ توجه نه ده کړې. لکه په دې ضمن کې زه به خپلې موضوع طرف ته راشم چې چاته هم ته ووایې چې دا سود کبیره ګناه ده، او سود چې دی دا لکه څنګه تیر جمعه باندې خطاب وشو او ما ته اندازه وه چې د خلکو د اورېدو سره د خلکو بدنونو باندې کم کیفیاتو په مخونو باندې چې کم اثراتو چې دا سود دومره لویه ګناه ده، واضحه خبره ده. خو لکه څنګه سود کبیره ګناه ده، دارنګې د یتیم مال خوړل هم کبیره ګناه ده، خو مونږ چېرته د یتیم مال د سود سره په موازنه کې دا موازنه نه ده کړې چې دام کبیره ګناه ده او دام کبیره ګناه ده. دارنګې په دروغ باندې قسم کول، سودا ده په بازار کې، په جنرل سټور کې، په ریړه کې،
خوراک سکاک اشیاء د استعمالو سیزونه دي اس یو دکاندار به ډیلی بیس باندې دا ناروا کسبونه څومره ډیر کوي خو لیکن دا یو تصور مونږ نه دی جوړ چې لکه څنګه سود ته مونږ په تصور کې کم یو د قباحت درجه ورکړې دارنګې په دروغه باندې قسم ته مونږ هغه شان دی نه ګورو حالانکې ظاهره ده چې سود ډیره ګناه ده خو په دې معنا باندې چې سود هم کبیره ګناه ده او په خرید و فروخت کې په دروغ باندې قسم کولم کبیره ګناه ده غرض مده حاضرینو چې د مونږ استاسو چې کوم مزاج دی په هغې مزاج باندې چې کوم شی ښه را پرېوتو او که کوم شی بد را پرېوتو نو بیا د خپل سوچ او د فکر مطابق خلم یو لوړه مرتبه ورکوو هغه بدلم ډېره ښکته مرتبه ورکوو خو که چېرې اسلام کم څیز ته ښه ویلي دي ډېر ښې ورته ویلي دي او یا یې ورته ډېر بد ویلي دي خو د ما او تا تصور د هغې د ښو برابر نه دی یا د هغې د بدو برابر نه دی ما او تا هغې ته بیا هغه نګاه نه کوو نه د عظمت والا او نه د قباحت والا په دې بنیاد باندې حاضرینو که مونږ خپل روزمره زندګۍ ته وګورو د سود نه علاوه مونږ چې د سود په حکم کې کم کبیره ګناهونه په خرید و فروخت کې کوو مونږ کوم حرمت طرف ته په خرید و فروخت کې روان یو اس یو جرنل مثال د پوهې دپاره تمهیدي کلماتو کې عرض کول غواړم بیا به راځو د قرآن کریم د آیاتونو د حدیثو مبارکو طرف ته چې څومره احتیاط کول پکار دي او مونږ حقیقت دا دی چې څومره ډېر زیات بې احتیاطه یو اس یو مثال عرض کول غواړم مونږ سره پخوا باندې به دا ډینس فلیټونه جوړ شوي وي یا په اندسي نږدې ورځو کې په پېښور سره قریب مضافاتو کې څومره لوی پلازې را روانې دي څومره لوی تعمیراتي کارونه روان دي مثلا یو ځای دی په هغې کې لا بیسمنټ روان دی کودایي پکې روانه ده او غټ بورډ ولګولی شي ایډورټایزمنټ او ځای په ځای باندې مختلف ساین بورډونه ولګولی شي چې راشئ دومره پکې نغد ورکړئ او دومره په کشتونو باندې دوکانونه تاسو ونیسئ راشي بس خلک راځي چې چا سره پیسې وي نغد یې وله ورکړي دوکان هم ونیسي او بیا پکې دا م ووایي چې که څوک د ټول دوکان پیسې یک مشت ورکړي نو اوس نه به د دوکان کرایه هم روانه شي او دا هم کیږي داسې نو دا خو په دې نتیجه باندې خو شریعت مونږ رسولی وو چې یو دوکان لاشته نه او مخکې نه ته سیایي ورکوې ورته مخکې نه ته د هغې ایډوانس لږ ورکوې او په کشتونو باندې ورکوې د اسلام کې د کتاب السلم یا د باب السلم په نامه باندې څه حقیقت شته خبره نشته خو بیا چې کله ته یو څیز واخلې پیسې د پوره ورکړې او لا بیسمنټ روان دی او په 5 نمبر چلت کې د 203 نمبر دوکان اغستی دی او درته وایي چې که ټولې پیسې راکې نو تا ته به بیا د دغې دوکان کرایه هم را روانه وي او داسې دا او داسې تقریبا چې روانه ده معامله سوال دلته دا دی چې د کم دوکان کرایه ته اخلي د کم ځای پیسې اخلي په دې دوکان کې څه شی وتلی دی کپړو دوکان دی د جنرل سټور دی پکې څوک پکې د عمرو کاروبار دپاره دفتر پکې کلاو دی څه شی دی په 5 او 6 نمبر چلت کې 204 نمبر دوکان کې څه شی دی لا خو بیسمنټ روان دی د کم شي کرایه ته اخلي الان کې دا تقریبا روان دی معامله او کېږي چې هسې ما سره پیسې دي او چې چاله په ګټه باندې ورکوم دا 40 لک روپۍ او آلریډي ما له مثلا 1 لک روپۍ به ګټه به راکوي د میاشتې راشه په دوکان به په دوکان باندې پاتې شي 1 لک به درله کرایه هم راځي په ایډوانس کې او هغه لا جوړ هم نه دی او بیا به جوړېږي او بیا به څوک نیسي هغه نه بعد به بیا د ستا د کرایې نور هم اهتمام برابرېږي سوال دلته دا دی چې دغه تصور زمونږ ولې نه پیدا کېږي چې لکه څنګه سود حرام دی دارنګې دغه چې کوم د معدوم سیز بیعه ده د یو نشت سیزه چې وجود یې نشته دی
د دغه څیز اخیستل او بیا د هغې باندې کرایه راوستل دې ته ولې موږ د سود غوندې حرام ولې نه ګورو؟ ولې موږ په معاملاتو کې خپل ځان دپاره د حلال او د حرامو چې کوم قباحت دی هغه معیار په خپله باندې ولې جوړ کړی دی؟ ولې موږ داسې کوو؟ چا پیسو ضرورت دی لاړ شه هم دا 500 روپۍ ټیرونه دي او دا پیسې واخله پیسې وامخلي او هغه ټیرونه خرڅ هم که نه ټیرونه شته او نه وجود شته او دلته هم خرڅ شي هلته هم خرڅ شي او دلته هم ګټه راغله او هلته هم ګټه راغله او دا قرضداره شو او دا قرض خوا شو یو لوی معامله حلال کې د هغې څیزونو بالکل وجود نه وي. ولې دغه څیز ته انسان د حرامو په نظر باندې ولې نه ګوري؟ ولې مونږ تصور دا وایي چې صرف سود د حرام شي؟ یاد ساتئ صرف سود حرام نه دی، صرف سود کبیره ګناه نه ده. داسې معاملات چې کوم معاملاتو د اسلام او د شرع او د قرآن خلاف دي دا ټول هغه معاملات دي چې کوم د حدیث مبارکه او د قرآن کریم په رڼا کې او د حدیثو د اسلوب او د اصولو په رڼا کې دغه ټول څیزونه د حرام دي او دا د سود په زمره کې راځي. ولې زمونږ دا تصور نه پیدا کیږي؟ هغې بنیادي وجه دا ده چې د مونږ ستاسو لکه څنګه ما عرض وکړو چې کم شي ته مونږ په تصور کې شدت ورکو بس هغه څیز حرام هم دی او هغه څیز چې څوک کوي کافر هم دی او هغه څیز څوک کوي جهنمي هم دی. او که چېرې خپل معاملات انسان واخلي چې آیا زما معاملات څنګه خرید او فروخت کې څنګه زما معاملات روان دي؟ یو څیز دی هغه نن سبا چې کم بیټکوین کرنسی ده یا کم ډیجیټل کرنسی ده د دې څومره عام خرید و فروخت روان دی، څومره عام خرید و فروخت روان دی. حالان کې دغه چې کم ډیجیټل کرنسی ده د هغې وجود نشته دی، هغه چېرته چلیږي نه، خو بس موبایل کې انسان ناست وي او کمیږي او زیاتیږي او خرڅیږي او پیسې انسان ګټي. وجود د هغې کرنسی نشته چې کومه کرنسی وجود نه لري، کومه کرنسی متعارف نه ده چېرته، کومه کرنسی چېرته وجود نه لري په هغې باندې خرید و فروخت نه کېږي. نو چې کوم ډیجیټل په هوا کې چې کومه کرنسی ده په هوا کې څیز اخیستلی کېږي خرڅولی کېږي دې ته موږ ولې حرام نه وایو؟ دا ولې موږ دا صرف تصور جوړ دی چې غلا وکړې بس دا حرامه ده، چې د چا جیب ووهې دا حرام دی، او چې سود وکړې دا حرام دی، او چې چا په کور باندې واړو دا حرام دی، او چا ګاډی هلته ولاړ دی او چور راغی او ګاډی په مخه باندې کړو. صرف دا کم څیزونه حرام دي دا بالکل مطلقاً حرام دي. خو چې کم څیزونه زموږ په معاملاتو کې کم حرام دي دې طرف ته زموږ ولې دهان نه پیدا کیږي؟ ولې حضور مبارک دا حدیث مبارک مونږ ته یاد نه دی؟ حضور مبارک ارشاد فرمایي چې یو کس دی هغه به سوال کوي خپل رب ته، اشخص به وي، اخبر به وي، هغه به ببر سری به وي، سرتور سری به وي، هغه به په ګرد و غبار به وي، په هغه باندې فقر او فاقې او هغه باندې به د دل ترسې حالت به او کیفیت به په طاری وي. او چې کله دی لاس اوچت کی محبوب کریم فرمایي چې کله دی لاس اوچت کی رب ذوالجلال یوه دعا هم نه قبلوي. روایتو په تناظر کې داسې انسان یو عبادت هم نه قبلېږي، یوه سجده هم نه قبلېږي. چې کوم عمرو له لاړو په داسې پیسو باندې عمره هم نه قبلېږي، که حج له لاړو حج هم نه قبلېږي، او که کال په کال باندې لکونه زکات ورکوو زکات هم نه قبلېږي. هغې بنیادي وجه څه ده؟ حضور مبارک ارشاد فرمایي دغه بنده رب ذوالجلال فرمایي زه دعاګانې څنګه قبولې کړم چې د چا په خېټه کې د حرامو لقمې پرتې وي، د چا کپړې د حرام وي، د چا لباس د حرام وي، چا غذا او اسکاک د حرام وي. حضور مبارک ارشاد فرمایي انا یستجاب له د داسې انسان دعاګان عبادتونه به څنګه قبول شي چې د هغه چې کم انرژي ده کم خوراک د وجې نه هغه په حرامو ده، کم مانځه باندې ولاړ دی، کم احرام یې تړلی په طواف او په مطاف کې، هغه طواف په مطاف کې ودرېدل، هلته تلل، هلته اسباب برابرېدل، هلته احرام د حرامو دی. حضور فرمایي رب فرمایي دغه بنده زه څنګه دعاګانې قبولې کړم؟ او صرف اور صرف ما عرض وکړو چې دا حرام نه دی چې انسان ډاکه وکړي، صرف حرام دا نه دی چې انسان د چا لاس تاو کړي او هغه غصب وکړي، یا د چا موبایل واخلي، یا د چا نغلا وکړي، یا صرف کرپشن او یا رشوت. صرف دا حرام نه دی بلکې گزارش دا عرض کول غواړم چې په خپل معاملاتو کې چې کم خرید و فروخت دی، کم اسلامی ضوابط دي هغې مطابق چې وي
هغه کا اربونه ډالر هم وي هغه الله کریم تم حلال دي چې د اسلام مطابق وي او کچره زمونږ استاسو لین دین معاملات ټول د شرع د اصول خلاف وي هغه ټول معاملات باندې چې کومه ګټه ده هغه حرام باندې راځي مونږ تاسو وګورو د خپل چې کوم د بینک نظام دی د بینک نظام څه هیلې او بهانې ورته جوړې کړي دي چې جی داسې نه داسې او جی داسې نه داسې حالانکه هغه نظام درست کول پکار دي هغه نظام خلاف आवाज اوچتول پکار دی په خپل باندې د داسې معاملاتو نه لرې ځان ساتل پکار دي یو گاډی تا راوویستو او گاډی واغستو په بالکل حلالو پیسو باندې تا راوویستو او د بینک نه تا راوویستو په هغې کې چې کومه اسلامی بینکونه یا هغه څه بیا څه نه څه ګزاره کوي خو داسې چې څوک بس دیخ هم نه کوي بینک وله گاډی هم ورکي او د اسلامي د اصولو خلاف هم وي او هغې باندې سبا له جرمانه راځي څه اسلامي بینکونو هغې دپاره څه هیله درست جوړه کړې ده خو عمومي توګه باندې هغې باندې چې کومه هغه راځي جرمانه راځي یو کس پکې دا پوښتنه م وکړه یره جي ما دا اراده ده چې زه به یو ظلم کش نه لیټ کوم چې ما باندې جرمانه نه راځي بیا جایز ده او که نه ما ورته عرض وکړو چې کله ته فارم فیل کې او ته به دستخط کې ته به کومه معاهده دستخط کې ته به دې معاهده دستخط کې چې کچرې ما نه پیسې قضا شوې یا ما کشت په ټایم باندې داخل نه کو نو زما باندې بیا جرمانه ته راوستی شي په دې معاهده باندې چې دستخط وکړو اگر چې عمل به نه کې خو بیا هم په دې معاهده باندې دستخط کولم کبیره ګناه ده یوازې دا نه چې وروسته به بیا زه نه کوم هغه خو عمل دی خو عمل دپاره چې کوم معاهده ده دارنګې دوستانو حاضرینو چې زما کوم گزارشات دي زما دا دي چې لکه څنګه موږ ستاسو دپاره سود حرام دی دارنګې په خپل معاملاتو کې کم خرید و فروخت په دې کې څومره حد پورې احتیاط کول پکار دي اسې دا حدیث مبارک د اورېدو قابل دی حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې یو کس دی او هغه له یو ګاک رالو زه به دا حدیث مبارک د یو صورت ته مسلې په رڼا کې د پوهې کوشش وکړم یو کس دی او هغه رالو دکاندار له او دکاندار ته دا وویل ورته وی چې دا مثلا د چایو چینک دا په 100 روپۍ باندې دی چې دا ورته وی چې دا په 1000 روپۍ باندې دا چې څوک یې اخلي دا ورته وی چې په 800 باندې راکې نو دا دکاندار چې دی د چینک په دغې لاستي باندې لاس کیدي او اراده دا وکړي چې زه ورته ووایم چې یاره دا خو ته په 800 باندې غواړې دا خو یې سرم نه دی او د چینک په دغې لاستي باندې لاس یې او قسم ورته وکړي چې قسم دی که دا یې سر هم دی دکاندار دا تصور کوي چې دا یې سر نه دی د چینک والا دا یې لاس دی دی او دا کس چې دی دا تصور کوي چې دا سر چې وایي دا د دغې چینک د قیمت سر وایي او دی خو په خپل زړه کې وایي ښځه بس په 900 باندې راکه زړه کې ځان سره سترګه ووهي چې 600 مو راوړی دی او 800 باندې مو ورته قسم وخوړو چې دا یې سر هم نه دی په 900 کې زه په 600 مو راوړی 300 پکې وګټلې یاد ساتئ دې ته تاسو څه وایې دا سودا به حلاله سودا وي حضور صلی الله علیه وعلى آله وسلم فرمان علی شان دی چې څوک بل مسلمان ته په سودا کې د دروغو قسم وخوري حضور صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي فقد اوجب الله له النار په دغه انسان باندې رب ذوالجلال اور فرض کړو وحرم الله علیه الجنه او هغه انسان چې په څوک سودا کې د دروغ قسم وخوري محبوب کریم فرمایي چې په دغه انسان باندې جهنم واجب دی او جنت په حرام دی حضور صلی الله علیه و آله وسلم ته یو صحابي عرض کوي یا رسول الله وان کان شیئا یسیرا یا رسول الله که چېرې داسې وړوکی غوندې څیز څوک اخلي او وړوکي څیز سودا کې څوک د دروغو قسم وخوري بیا به هم دا ګناه وي حضور ورته ارشاد فرمایي قال وان کان قصیبا من اراک حضور فرمایي چې اگر چې د مسواک یو لرګی د ولې نه وي
د مسواک د لرګي باندې څوک د درو قسم وخوري په سودا کې حضور فرمایي جهنم په واجب دی جنت په حرام دی. اسې تصور دا کول پکار دی چې د مونږ نن سبا چې کم د ریړې د سودا نه واخله تر لوی لوی سوداګرانو پورې چې کم د قسمونو برمار دی په خپلو معاملاتو کې او په خپلو تجارت کې په دې بنیاد باندې حضور صلی الله علیه و آله وسلم دا سوداګانې حرامې کړي دي. اسې اندازه ولګوئ چې چا باندې جهنم واجب کیږي څه مطلب دی؟ دا مال حرامو دی او د حرامو په ذریعه باندې به دا انسان جنت ته نه ځي بلکې دا انسان به جهنم ته ځي. او حضور مبارک بل حدیث مبارک کې ارشاد فرمایي متفقون علیه حدیث مبارک دی. حضور فرمایي چې چا سودا وکړه او په سودا کې د درو قسم وکړو بیمین کاذبة لقی الله وهو غضبان خدای پاک سره به داسې ملاویږي یا به سره خدای پاک داسې ملاویږي چې خدای پاک به دغه انسان ته په قهر او په غضب باندې وي. یعنی دا څومره باریکې باریکې خبرې دي چې دې طرف ته زمونږ او ستاسو دهان نه ځي. او په آخر کې به یو حدیث مبارک طرف ته لاړ شم. سرور د عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیہ وآلہ وسلم مبارک ارشاد پاک دے ان اللہ حرم علی الجنت کل لحم نبت من سحت. حضور فرمائی چې کم یو انسان جسم په حرامو باندې ستر شو په حرامو باندې لوی شو حضور فرمائی چې په داسې جسم باندې خدای پاک جنت حرام کړی دی. محبوب کریم دا نه فرمایي چې چا سود خوړو صرف نه حرام چې هر لحاظ باندې حرام وي په هر معاملاتو کې چې کم معاملات مونږ کوو په کم کم لحاظ باندې چې مال حرام وي او هغې باندې انسان ته غذا میلاو شي هغې باندې بدن غوښې جوړ شي هغې باندې د بدن اډوکې جوړ شي. د محبوب کریم فرمان مقصد دا دی د خدای پاک جنت دومره کمزوری ځای نه دی چې هغه اډوکي او هغه غوښه به هلته ستریږي چې په دنیا کې په حرامو باندې ستره شوې ده. حالانکه حضور مبارک صرف اور صرف د سود په باره کې د غلا باره کې نه وایي د حرامو باره کې وایي او د حرامو په خرید و فروغ کې یو لوی باب دی د حرامو چې زما اندازې د نظریې مطابق چې څومره نن سبا خرید او فروخت کیږي په دې کې حد درجه بے احتیاطي روانه ده. ولې زمونږ دعاګانې ولې نه قبلېږي؟ سجدې مونږ لګو سجدې ولې نه قبلېږي؟ مشکلات زمونږ ولې زیاتېږي؟ بدن باندې بیماریانې ولې لاحق کیږي؟ هغې بنیادي وجه دا ده چې زمونږ ستاسو په لین دین خرید و فروخت کې معاملاتو کې حد درجه بے احتیاطي روانه ده. زه دلته مثلا یو گاډي باندې سره زه خبره کومه چې بوډ بازاره پورې زه ځم ما چې وویني ما ته وایي چې مفتي صاحب ځه کېنه 100 روپۍ به واخلې جی 100 روپۍ ستا خوښوي تا نه چا پیسې اخیستې دي او کېنه جي سودا خبره نشته که یوه نه ورکیم کېنه نه 100 روپۍ به اخلې جي به چې څو ستا خوښوي مونږ ډب ورسره کینو الته کوشو په بوډ بازار کې یا چېرته چې ځو 100 روپۍ شوې الته ورسره سودا تمام ته ورسو جي به څو خوښې نه 100 روپۍ شوې جي به ستاسو 100 روپۍ راکړئ 100 ولا ورکړل دا تګ راتګ زموږ حرام دی. سودا به ورسره دلته فاینل کې ځکه چې ته هلته لاړې اسلام وایي چې کېدی جګړه پیښه شي چې ورته وایي چې سوچ یې ته راکړې کېدی زه 50 ورکوم ولا هغه بیا 50 روپۍ اخلي خو اراده دا وي زه به ته 100 روپۍ اخلم اب 100 وایو زه 50 وایم لانجه کونجه به جوړېږي جنګ جګړه به جوړېږي سوک سپېړه به جوړېږي خبره به جنګ جګړې ته وځي. او فقهاو اسلام مد نظر په انصاف او په عدل او د معاشرې په اصلاح باندې دی دفع د خلجان او دفع د جنگ جګړې ده. او علما فرمایي چې کومه یو معامله مفضي للنزاع وي کومه معامله کې د جګړې امکانات چې وروسته جګړه به جوړېږي هغه معاملاتو ته اسلام حرام ویلو. وروسته هلته به جنګ جګړه جوړېږي کېدی شي چې مانه 50 روپۍ هم راضي شي خو هر چا نه خو نه راضي کېږي. نو دې وجه نه اسلام وایي چې کله اجرت اږدې کله چا سره اجرت فیصله کې ابتدا نه به کې 100 روپۍ غواړي 100 ورکې نه اوس نه وایي 100 روپۍ غواړي جی 250 روپۍ 200 روپۍ بچ تا ورسره سودا برابره که بیا کېنه تا دپاره حرام نه دي تا دپاره ناروا نه دي او که ته ورسره کېناستې او هلته بیا ورسره سودا برابره دا ناروا دي حرام دي.
دا معاملات د تصور چا کړی چې ما دپاره داسې لین و دین خرید و فروغ دا اجرت ما دپاره ناروا دی چې کومو ځایونو کرایې معلومې دي اگر چې هغې کې اول نه ونه ویلی شي هغې کرایه معلومه وي د بی آر ټي کرایه معلومه ده د یو ځای د بل ځای کرایه معلومه ده خو چې د کمو ځایونو کرایې نه دي معلومې په هغې ځای کې اول نه مقرر کول لازم دي د دې د وجې نه حضور مبارک ارشاد فرمایي د هغه انسان جسم چې دی دا په جنت باندې حرام دی چې د کم یو انسان جسم نشنما د هغې بړوتي د هغې قد و قامت مخکېوالی وروستوالی دا په حرامو باندې شوی حضور فرمایي چې دغه انسان باندې جنت حرام دی او حضور مبارک فرمایي فالنار اولا به مبارک علیه السلام فرمایي چې هغه بدن چې په حرامو باندې غټ دی مناسب دا دی چې دا د جهنم ته گزار شي حضور فرمایي الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو معاملات اسلامی اصولو قواعدو د شرعي احکاماتو مطابق وګرځولې کی او زه اختتامی جمله په دې باندې عرض کول غواړم چې دا موږ ستاسو جمله عبادات دا تړلی شوي د حلال و مال پورې او چې څوک په دې څیزونو کې څومره احتیاط کوي الله کریم به عبادات هم قبول کی الله کریم به دنیا هم ښایسته کی الله کریم به آخرت هم ښایسته کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب كريمة قرآن کریم مبارک په آیاتونو مبارکو باندې احادیث مبارکه چې کوم بیان شول په دې باندې اسلامی شرعي احکاماتو باندې مونږ له عمل کولو توفیق نصیب فرمای رب کریم مونږ د دین زده کړه نصیب کې او دا خبره هم یاد ساتئ چې دا تصور کول چې ما ته پته نه وه اسلامی ملک دا عذر چې مقبول نه دی چې ما ته پته نه وه چې تا ته پته نه وه دا یو جرم دی او چې دا بل ګناه وکړه دا دوه جرمونه دي الله کریم د مونږ دینی علم نصیب کی الله کریم د مونږ دین عرفان نصیب کی الله کریم د مونږ په دین اسلامی تعلیماتو باندې مقبول شوی عمل نصیب فرمای څومره مسلمانانو دعاګانو التجا کړې ده الله کریم مریضان ته صحت ور نصیب کی الله کریم د قرضداري قرضون اخلاص کی بیروزګار ته د الله کریم حلال روزګار ولور کی څومره مسلمانانو کم ستونزې دي الله کریم د ټولو ستونزې تکالیف و مشکلات ختم فرمای وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.